أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. مخکې آیت مبارکه کې اهل کتاب ته ترغیب ورکړل شو په نبی آخر الزمان باندې په ایمان راوړلو ته. نو دې آیت مبارکه کې مزید ترغیب ورکړي چې الله تعالی شرک نه معاف کوي او د شرک نه علاوه نور ټول ګناهونه معاف کوي. نو که تاسو توبه وباسئ نو تاسو ته به الله تعالی ګناهونه معاف کړي او ستاسو ایمان به قبول کړلی شي او شرک هم الله تعالی معاف کوي چې کله یو کس توبه وباسي او ایمان قبول کړي. نو فرمای چې ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یغفر نه معاف کوي ان یشرک دا چې شرک وکړلی شي به په هغه سره ویغفر او معاف کوي ما هغه ګناهونه دون ذالک چې کم دي د دینه علاوه د دینه دي لمن دا چا د پاره یشا چې غواړي ومن یشرک او چا چې شرک وکړو بالله په الله سره فقد نو یقینا افترا وتړلو دا اسمن گناه عظیمه لوی. الم ترى الى الذين يزكوا انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. دی آیت مبارکه کې د يهوديانو یو بل قباحت ذکر شوی دی چې دوی خپل ځان تعریفونه کوي د خپل ځان تزکیه کوي چې مونږ ډیر پاک خلک یو، مونږ د الله تعالی الواد یو، د الله تعالی خواص یو، خاص خلک یو. نو په خپل تعریفونه کوي او خپل تعریف په خپل کول دا د انسانانو په قباحتونو کې یو لوی قباحت ده. نو فرمای علم ترایتنا ګوري الذین کسان ته یزکون چې دوی پاکي انفسهم خپل نفسونه بل الله یزکی من یشاء بلکې الله تعالی پاکي هغه څوک چې وغواړي ولا یظلمون فتیلا او په دوی با ظلم نه کولای کیږي په مقدار د تار د اډوکی د کجوري دا اډوکی چې دی په دې کې چې دا کم چون دی په دې چون کې یو نری تاری. نو عام طور عربو با د وړوکی شي مثال چې کله ورکو نو دغه تار به عزتو چې د دې تار په قدر باندې هغه کمې بنه کولای کی. انظر ګورا کیف سرنګ یفترون تړي دوی علی الله الکذب په الله باندې درو، یعنی دوی دا وایي چې موږ د الله تعالی خاصان یو، خاص خلک یو، د الله تعالی الواد یو، نو د خپل طرف نه په الله باندې دروغ تړي. نو فرمایي ته وګوره سرنګ دوی تړي په الله باندې دروغ وکفا به اسما مبینا او په الله باندې دروغ تړل دا په خپل باندې یو لوی واضح ګناه ده چې دوی داسې ګناهونه کوي چې هغه واضح ګناهونه دي. نو د دوی پټ ګناهونه هغه به څومره وي؟ علم ترى
آیت نه ګوري للذین کسان ته اوتو چې ورکړل شي د دوی ته نصیبا من الكتاب برخه د کتاب نه یؤمنون بالجبت پدې کې د يهوديان یو بل قباحت ذکر کړي او د دې آیت په شان نزول کې مفسرین فرمایي چې د مدینه يهوديان مکې ته لاړل له مشرکین مکه سره معاهده وکړله چې مونږ به د دې پیغمبر په مخالفت کې ستاسو سره مرسته کوو او تاسو به زموږ سره مرسته کوئ معاهده یې وکړله د معاهدې نه پس مشرکین مکه د يهوديان نه تپوس وکړو چې یاره مونږ خو اهل کتاب نه یو د آسماني علومو نه یو خبر البته تاسو اهل کتاب یې د آسماني علومو نه خبر یې نو تاسو مونږ ته دا ووایئ چې مونږه حجیانو له اوښان حلالو حجیان له اوبه ورکو په حرم په حدودو کې په عرب په صحرا کې اوبه میلاوېدل یو لوی نعمت دی د الله تعالی نو دوی وی چې مونږ حاجیان ته اوبه ورکو هغوی له خوراک ورکو د هغو خدمت کو د بیت الله شریف تعمیر کو د هغې خدمتګاران یو او دا پیغمبر چې دی دا د خپل پلار نیکه دین پرېښودو زموږ سره خپلولۍ پرېښودلې خپلولي نه پالي او نو آیا دوی په حق دي او که مونږ په حق یو نو اهل کتاب چې دا سره هغه دینی علومو سره د پوهې نه خپویدل چې دا مشرکین دي او په دې هم پوهېدل چې دا پیغمبر دی د دې باوجود هغو ته ووایي چې تاسو د دوی نه زیات په هدایت باندې تاسو دونه ډېر ښه او یو روایت کې راځي چې هغوی دوی ته د خپلو بوتانو تذکره وکړله دوی چې او دا صحیح دي او دوی هغې ته سجدې ولګولې نو د یو اهل کتاب دپاره د شرک د مذهب تایید کول بت ته ښه ویل او هغې ته سجده کول دا ډېر لوی هغه قباحت دی نو فرمایي چې اولئک الذین الم تر آیت نه ګورې للذین کسان ته اوتو چې ورکړلی شي د دوی ته نصیبا برخه من الکتاب د کتاب نه یعنی آسمانی علوم دی ورسره او د دې باوجود یقولون یؤمنون بالجبت دوی یقین کوي په بوتانو باندې والطاغوت او په شیطان باندې یعنی مشرکینو دین ته خوي او والطاغوت په شیطان باندې یقین کوي نو دوی کې جادو چې دا ډیر زیات په عروج باندې او په يهوديانو کې او په جادو باندې دوی ډیر زیات اعتقاد او یقینو او جادو چې دی دا خو ټول هغه شیطانی طاقت دی نو دا ایمان راوړل شو په شیطان باندې ويقولون للذین کفروا او دوی وی کافرانو ته هؤلاء چې دا خلق دا کافران اهدا ډیر په هدایت دي من الذین آمنوا د مؤمنانو سبیلا په لار کې په دین کې یعنی ستاسو په دینونو کې او ستاسو په دین کې او د مسلمانانو په دین کې تاسو داغونه په دین کې خې اولئک الذین لعنهم الله الله تعالی فرمای چې په دې خلکو باندې لعنت کړی دی الله تعالی د
د خپل رحمت نه لري کړي دي. نو یو سړی چې د الله د رحمت نه لري شي نو د ګویا چې موهار چې دی دا کولاو کړلی شو د ده نه بیا هر څه ممکن دي. نو دوی نه ځکه هغه داسې ناروا کارونه سرزد شو. ومن یلعن الله، او هغه څوک چې لعنت وکړو په ده باندې الله تعالی، فلن تجد له نصیرا، نو بیا به نه مومې ته د ده لپاره مددګار. اگر چې دوی د مشرکین مکه سره معاهده وکړله د مدد دپاره چې تاسو به زمونږ مدد او مرسته کوئ، مونږ به ستاسو مدد او مرسته کوو. الله تعالی فرمایي چې دوی د الله د رحمت نه لرې شوي دي، د دوی هیڅوک مدد نشي کولی، د دوی سر د غر کې دی. ان الله، یقینا الله تعالی چې دی، لا یغفر، نه معاف کوي، ان یشرک، دا چې شریک جوړ کړلی شي به دغه سره، ویغفر، او معاف کوي، ما دون ذلک، کم د دینه، لمن دا چا دپاره یشاء چې وغواړي. ومن هغه څوک یشرک چې دا شرک وکړو بالله په الله سره، فقد، نو یقینا افترا وتړله ده، اسما عظیما، لویه ګناه. علم تر آیت نه ګورې الی الذین، کسانو ته، یزکون چې پاکوي دوی انفسهم ځانونه خپل، بل الله، بلکې الله تعالی چې دی، یزکي پاکوي من هغه څوک یشاء چې وغواړي، ولا یظلمون فتیلا، او ظلم نه کوي په دوی باندې په قدر د تار د زړی د خرما. انظر وګوره، کیف څرنګ یفترون تړي دوی علی الله الکذب، په الله باندې درو، وکفا به اثما مبینا، او کافی دی دا واضح ګناه. علم تر آیت نه ګورې الی الذین، کسانو ته، اوتو چې ورکړلی شي د دوی ته نصیبا برخه من الکتاب، د کتاب نه، یؤمنون دوی ایمان راوړي، بالجبت په بوتانو باندې، والطاغوت او په شیطان باندې، ویقولون، او وی دوی للذین، کسانو ته، کفرو چې کفر یې کړی دی، هؤلاء دا خلق، اهدا زیات په هدایت دي، من الذین آمنو د مؤمنانو نه، سبیلا په دین کې. اولئک الذین، دا هغه خلق دی، لعنهم الله چې لعنت کړی دی په دوی باندې الله تعالی. ومن، او هغه څوک، یلعن الله چې لعنت وکړي په ده باندې الله تعالی، فلن تجد له نصیرا، نو بیا به نه مومې ته ده لره مددګار.